السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی امید در رب نه ساتم چې تاسو به په خیریت سره یې. الله پاکم خوشاله کا. نن د دې واقعي ډیر فرمایشونه راغلي دي. زه بیل نمونه نشم اخیستی، خو د حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه چې کم کې یو چرګ دی، یو سپی دی، یو اوخ دی، یو اس دی، او دغه صاحب الله پاک د ده په دې خبرو باندې څنګه پوی کړی و. اوس دا واقعه زه ستاسو مخې ته ږدم او ذکر کومې. حضرت موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و، او دله یو صاحب راغې بني اسرائیل او ورته وفرمایل چې ای حضرت موسی علیه السلام، تو خود الله پاک راز کې د الله پاک سره خبرې په کویتور باندې کې. زه یو التجا کوم، یو سوال کوم او ستاسو ته یو درخواست کوم چې ای حضرت موسی علیه السلام، الله پاک ته زما دا درخواست هم وړاندې کا. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا کومه داسې یو خبره ده ستا د زړه ته راغلې ده، کوم یو سوال دی؟ وی ای حضرت موسی علیه السلام، چې ما الله پاک د غون مخلوق کې چې څومره ځناور دي چې د دې ټولو په خبرو اترو باندې زه پوه شمه. یعنی چې کم ځناور کومه خبره کوي چې زه په هغې باندې ما ته پویه حاصله شي، زه په هغې باندې عالم شم. موسی علیه السلام ورته مسکی شو، ویل داسې چرته هم نشي کیدی لکه دا څنګه چې تا وویلې چې زه د ټولو ځناورو په خبرو باندې پوه شمه. دې کې د الله پاک راز دی، د الله پاک حکمت دی، او دې کې ډېره لویه فلسفه پرته ده. نو الله پاک موسی علیه السلام پیغمبر دغه بني اسرائیل ته فرمایي چې ته د دې خبرو نه واوړه، بیا دوباره سوال کوي چې خیر دی. الله پاک ته سوال وکړه، ته پیغمبري، که دا سوال ستا قبول شي زما په حقله، نو زه به ډېر زیات خوشحاله شم. نو دویمه پیره چې ویلې، حتی چې دریم کرته یې ویلې، نو موسی علیه السلام د الله پاک راز ته لاړو. الله پاک سره خپلې خبرې اترې وشوې. آخره کې موسی علیه السلام د الله پاک د راز نه، د خبرو نه، کویتور نه را واپس کېده. موسی علیه السلام دغه وخت کې ودرېده چې اله العالمین ستا ته ښه علم دی، ته په دې خبره ښه عالم یې چې بني اسرائیل زما قوم په هغې کې یو شخص دی او هغه ډیر زیات سوالونه کوي، ډیر منت کوي، خو ته دا سوال ځکه قبول کا هسې نه چې شیطان د ده دا ذهن بل طرف ته تونه کي. زما ملګری دی، هسې نه چې زما د ملګرتیا نه ځان بهر کی. نو الله پاک ته سوال وکړو، الله پاک یې سوال قبول کړو. حضرت موسی علیه السلام واپس خپل ځای ته راځي، څه پورې چې دا شخص دغه رنګ ورته په انتظار کې ولاړ دی. حضرت موسی علیه السلام سره مصافحه کوي. مصافحې نه بعد موسی علیه السلام ته عرض کوي، ای حضرت موسی علیه السلام، زما سوال څنګه شو؟ ویل مبارک شه، الله پاک ستا سوال قبول کو. دې کور ته ډېر په خوشحالۍ راغی. کله چې انسان خوشحالی نو دله رزق ډېر زیات خوند ورکوي، دله خبرې اترې هم مزه ورکوي، دله ناسته پاسته هم ډېره مزه ورکوي. نو دی ډېر سور کې شو چې الله پاک زما سوال هم قبول کو د حضرت موسی علیه السلام په واسطه. نو چې ډوډۍ وخوړلې شوه، نو د سره یو غلام دی، او هغه غلام د ده د مخې نه ترکاري، ډوډۍ وغیره چې کم پاتې شوی طعام دی هغې راواخیسته، او دغه یو سپی، یو چرګ، دې دواړو ته یې واچو. اوس دغه صاحب په خپل کور کې
غوږ دي چې چرګ یا سپی څه خبره کوي. نو دا چرګ چې دی نو ټونګې وهل شروع کړي، یعنی خوراک هغې شروع کړو. سپی په ډېره عاجزۍ سره ګیله کوي، ای چرګه وګوره که نه، تا ته خو هر قسم طعام هغه مخې ته راځي، نو خیر دی دا ما ته پرېږده که نه. نو دا چرګ ورته وایي خو دا خبرې دا صاحب اوري، دی پې پوهېږي. وایي ګوره سبا له به د دې مالک اس چې په کور کې کم ولاړ دی طاقتور اس، دا به مري او د دې به سربې غوښې وي، نو ته به هغه وخورې، ته ولې خفه کېږي؟ نو دې مالک څه چل وکړو؟ فوراً هغه اسې راکولاو کو، بازار ته بوتلو او هغې په ښه قیمت باندې خرڅ کړو. وګورئ که د دنیا دپاره څومره هوښیار یو چې کم وخت کې اس خرڅ کو، دی بیا کور ته راغی، حتی په دویمه ورځ بیا دغه صاحب ډوډۍ وخوړه. پاتې شوې ډوډۍ غلام هغسې معمول چې څنګه و هغې اوچت که، چرګ او سپي ته یې کېښوده. نو دا سپی ورته وایي چې او چرګه تا خو ما ته پرون یو خبره کړې وه، خو ګوره دروغ مه وایه، کذب مه کوه، ته خو دروغ وې. ویل څنګه څه دروغ مې ویلي؟ ویل ګوره هغه اس چې و تا ویل سبا له به هغه مري او هغه به سربې غوښې دي ته به یې وخورې، نو هغه خو ګوره نشته په اوس په موقع باندې. ویل هغه سبا له مړ کېده، خو زمونږ د مالک ډېر هوښیارتوب وکړو، دا تاوان یې په بل چا باندې ورواړولو. نو دا صاحب د دې چرګ او د دې سپي په دې خبره باندې پوهېده. نو په درېیمه ورځ باندې بیا خوراک کوي، چې خوراک یې ختم که، امقه رنګ غلام راځي او هغه پوټي هغه هم دغه چرګ او سپي ته اچوي، دواړه پې اوس دې خوراک ته رانږدې شو، چرګ بیا خوراک شروع. سپی ورته بیا ګیله کوي چې ګوره تا خو ما ته ړومبی اس یاد کړی و، اوس به راته څه بهانه کې؟ ویل ګوره څومره ښایسته اوښ ولاړ دی، څومره ښایسته مخلوق دی، الله تعالی عجیبه پیدا کړی م دی، تاسو دې اوښ ته وګورئ، دا الله پاک عجیبه پیدا کړی. ویل دی به سبا له مري. مالک فوراً دا خبره واورېده، چې خبره یې واورېده اوښې د جلب نه یعنې ونیولو د معار نه او لاړ بازار کې اوښ په ښه قیمت باندې خرڅ. بیا دا صاحب راغی، نو په درېیم ځل یې ورته بیا یو بل څه زیات کو، خو حتی دې په ټولو په دې خبرو باندې د سپي او د چرګ پوهېږي. نو چې درېیم کرت بیا دغه رنګ ډوډۍ وخوړی شوه او دغه رنګ دا پوټي راواخیسته او هغې کېښوده دې غلام. نو دا چرګ ورته وایي چې اوس به سبا له دا غلام مري. نو ده دا غلام راواخیسته او دی په بازار کې خرڅ که. نو چې کم وخت کې دی را روان شو، ویل ما په دې څومره په دې خبرو کې ما ته څومره لوی خیر میلاو شو. ګوره اول اس مړ کېده هغه مې هم خرڅ که، بیا اوښ مړ کېده هغه مې هم خرڅ که، غلام مې مړ کېده هغه مې هم خرڅ که. دی په دې خپل ذهن کې خوشحاله دی او په خوشحالۍ کور ته راغی. اوس بیا ډوډۍ خوري او ډوډۍ چې کم وخت کې وخوړله نو دی خو د ځناورو په خبرو باندې پوهېږي. نو دا سپی ورته وایي چې اشنا نن به څه کېږي؟ ویل سبا له به دا زمونږ نیک په خپله مري. نو چې دا خبرې ورته وکړله نو دته د حضرت موسی علیه السلام دا خبرې مخې ته شوې چې موسی علیه السلام ورته دعوت ورکړی و چې داسې مه وایه چې زه د ځناورو په خبرو پوه شمه، دې کې خیر دی، دې کې حکمت دی، دې کې د الله پاک راز دی. اوس چې په ځان یې راله اوس به څه کېږي؟ موسی علیه السلام ته راغې معافي وغوښتله چې ای حضرت موسی علیه السلامه بس چې تا څنګه ویلي و زه نه پوهېږم،
ته د الله برحق پیغمبرې، ته د الله پاک د جانب نه رالیږلی شوی محبوبې، او زه په دې خبرو باندې پوه شوی نه یم. ما خو ویل که ما ته خیر میلاو شو، خو اوس زما په سر راله، نو حتی چې کله نیټه پوره شي نو انسان مري، نو دی وفات شو. او انا لله و انا الیه راجعون. په دې واقعه کې د حضرت موسی علیه السلام چې دا یو سپی دی او یو ورسره چرګ دی او دی د ځناورو په خبرو باندې پوهېده، نو الله پاک موږ او تاسو ته په دې کې ډېر تعلیم کېښودلو. ګوره که د چا معمولی شان مال تاوان شي، دی دې پې شکر ادا کړي، خوشحاله دي شي چې یا الله بس دا لږ غونته کې مالو دا ستا دپاره درغې، یا الله د ډېر مال نه دې زه وساتلمه. نو څنګه چې دا واقعه ما ذکر کړه، تاسو دا ښه وګورئ، ښه شوق سره یې واورئ او لایک یې کوي. انشاءالله دې پسې یو نوی واقعه د حضرت عیسی علیه السلام عجیبه واقعه، خو په آخره کې سوال د هغې جواب به زه ستاسو انشاءالله بیا انتظار کومه. هغه په دې ټوله دنیا کې هغه کم دریاب دی چې په دې ټول کل هم دنیا کې هغه لوی دریاب دی، د هغې نوم څه دی او په هغې کې څوک ورغورځېدلي وو؟ دا سوال دی، د دې جواب به زه تاسو نه انشاءالله غواړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.